بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دا سورة توبه دا فارا لسمه ده. سورت چې دی نم دی آیات چې دی ولسم دی. رب کائنات و خپلو بندگانو ته بیا خاص کر مسلمانانو ته دا حکم ورکوي د نبی علیه السلام څخه مخکې یهودو نصاراو صایبینو مجوسلو نور ډلې ولې چې هغو عبادتخانې جوړ کړي وې د هغو نومونه د خپل یعنې علاقې لکه نن سبا شیعګان دي خپل نومونه پر امام باړه ورته وایي امام بارګاه. نو الله وایي مشرک ته نه دي پکار د الله په کتاب کې په قرآن مجید کې د هغه ځای چې هلته به فیصلې کېږي هلته به د الله عبادت کېږي هلته به انصاف کېږي هلته به د غریبانو خیال ساتل کېږي هلته به مجرمانو ته او سزا ورکړل کېږي هلته به د مالدارانو څخه مال اخیستل کېږي او زکاتونه فطرانې و غریبانو ته ورکړل کېږي د داسې څه به زکاتونه راټولیږي دلته به راځي په بیت المال کې به جمع کېږي. مسجد د دروسه ماسه وه په دنیا کې 50 ملکونه دي د هغه څه ماسه په نورو کفارو ملکونو کې مسجدونه شته هغه ته موږ مسجد نشو ویلی پر هغه اتفاق نشته که اتفاق دی یو په مسجد الحرام اتفاق دی یو په مسجد الاقصی اتفاق دی یو په مسجد نبوي د ټولو مسلمانانو سره شریک دلته نه دي ویلي چې دا د انبلیانو دی دا د انفیانو دی دا د ابن تیمه دی دا د الیادسو دی دا د دیوبندیانو دی دا د فنشوریانو دی دا د سلفیانو دی دا د تبلیغیانو دغه درې مسجدونه چې دي دا د الله دپاره دي نور څه چې دي هغه مسجدونه نه دي بلکې د هغه فرقو لکه د یهودو د نصارا د مجوس کوم عبادتخانې دي دا هماغه رقم عبادتخانې. اوس په دې آیات کې باید چې موږ غور وکړو وایي ما کان للمشرکین حق نه دي و مشرکانو ته جایز نه دي و مشرکانو ته ان یعمرو چې دوی دې آباد کړي دوی دې جوړ کړي مساجد الله مسجدونه د الله شاهدین چې دوی ګواهي ورکوونکي دي علی انفسهم پر خپلو ځانو باندې بالکفر په کفر دغه دی وایي زه شیعه یم کفر دغه دی وایي زه سنی یم کفر دغه دی وایي زه حنفي شافعي مالکي جعفري اوزاعي دا کفر دی دا مسجد د تبلیغیانو دی دا د الیادسو دی دا دوی پر ګواهي ورکړي پر خپلو ځانو باندې د کفر چې دوی د الله د قرآن منکره دي اسلام یې ډړې ډړې کړي. په امریکا کې پر څو مچدانو باندې جنګونه وشو و انګریز جج ته خلک پیښ شولو هغه ورته وایي چې دا د مسلمانانو دی دا مسجد هغه ویې ډلې ورته چې یا دا د دیوبندیانو دی
او بلې ډلې وویل چې دا د بریلیانو. نو دا معلومه شوه چې دا د مسلمانانو نه دي. د مسلمان په مسجد کې هر چا ته اختیار دی چې څه رقم د الله دین وي د الله قرآن هغه بیان کړي. نو دوی ګواهي ورکړي پر خپلو ځانو باندې د کفر چې زه دیوبندی یم، زه حیاتي یم، زه مماتي یم، زه جعفري یم، زه د نقشبندي او د صیفیانو د ډلې یم، زه قادریه او چستیه یم. الله اولئک دا خلک چې دي حبطت ضایع سولو اعمالو دې عملونه په دې ځای چې الله قرآن هېڅ یوه ډله هم نه وایي، بس صرف یې په دسملونو کې نغښتي دي، په چاختو کې ایښي دي چې په کور کې مړی اوسي، بس ملایان غواړي ختمونه کوي. نور په یو آیات نه ملا پوهېږي، نه طالبان پوهېږي، نه د کور والا پوهېږي. بس په دې سره دا دوی وویل د دې مړی وبخښي او جنت یې واستوي. الله اولئک دا خلک حبطت برباد سلو ضایع سو اعمالهم د دې عملونه. څوک یې په هدایه فیصلې کوي، څوک یې په بخاري او په مسلم په سیاسته کوي، څوک یې په وصول کافي کوي، څوک یې په تصوف په کتابو کوي، څوک وایي موږ مثال په طریقت یې کوو. دا ټولو خلکو عملونه برباد دي. وفي النار دوی چې دي هم دوی چې خالدون همیشه وي په جهنم کې. انما بېشکه یعمرو آباد کی جوړ دي کی مساجد الله مسجدونه د الله من هغه څوک آمن بالله چې هغه ایمان ور پر الله باندې د الله پر قرآن باندې د الله پر نبی ایمان اوري والیوم الاخر په ورځ د آخرت ایمان اوري. زه دا قرآن وایم په دې عمل کوم. په مسجد کې چې ولیکي توحید چیست، دا بیا مسجد نه دی، دا بیا د کپټنیانو د عثمانیانو د توحید چیست والا بیا عبادت خانه ده، بیا مسجد نه دی. مسجد هغه څوک آباد کی چې هغه پر الله ایمان د الله پر قرآن ایمان وي. واقام الصلاة دی کاموي لمونځ، وآت زکات دی زکات ورکوي، ولم یخش دی نه بیریږي الی الله مګر دی والا د یو الله قرآن بیانوي، د نبي سنت بیانوي پوره پوره، د چا څه نه بیریږي مګر د یو الله څخه. فعسى امید دی اولئک دغه خلک چې ان یکونو چې دی وي من المهتدین د هدایت ابتنه، دغه نه پر هدایت دغه مسلمانان دا مؤمنان دي، دغه اقدار دي چې دا مسجدونه جوړ کړي. نبی چې په هغه مسجد کې لمونځ وکړه چې هغه مسجد نبوي دی. الا لا تقم مدرجه فی په هغه مسجد کې ابدا هیڅ کله چې هغه عبدالله بن ابی د مسلمانانو په مابین کې د فرقې په متعلق جوړ کړی. اوس هم په هغه مسجد کې لمونځ مه کوه چې هغه د دیوبندیانو د بریلیانو دا مسجد اوزرارونو دي، دا ټوله مسجد ازرار دي. الا لا تكن فی مدرجه فی په دا مسجد کې ابدا هیڅ کله. لمسجد یقینا هغه مسجد چې دی اوس ایسه چې د هغه بنیاد ایښودل شوی دی الله تقوا په پرهیزګاري باندې پر اسلام باندې. من اول دغه اول یوم د ورځې څخه حق زیات حقدار دی دا مسجد نبوي. ان تقوم چې ته کې ودرېږې فی په هغه کې فی په دغه مسجد نبوي کې رجال نارینه دي یحبون هغه خوښوي ان یتطهروا چې هغه پاک شي. والله والا چې دی یحب المتطهرین الله خوشي هغه پاک خلک. اپا من په هغه چا اساس شي بنیاد یې شوي اساس شي بنیاد یې شي بنیانو پر خپل عمارت باندې الله تقوا پر تقوا باندې من الله د الله على التقوى من الله د الله د وامسه د الله د ویرسه ورضوان د رضامندي د الله خیر بهتر ده ام د هغه چا من هغه سو اساس چې بنیاد یې شي بنیاد د هغه بنیاد علی شفا جروف د هغه
وعدي پر غاړه باندې هارون چې هغه نړېدونکي وي فالنهار بیا به رایله شي به په دغه سره فی نار پاور کې جهنم د دوزخ والله والا چې دی لا هدایت نه کړ کوم حکم ظالمین چې ظالمان په هغه مسجد کې الله وایي مدرېږم چې هغه مسجد د یو مانده د وادي د شیلې پر غاړه د یو کندې پر غاړه وي چې هغه کله رایله شي دا او راله کېدل چې دا د دوی په اور کې اوس په هغه مسجد کې لمونځ مه کوه مور څه درېږه چې هغه دیوبندیان دي فنجفیلیان دي ایاتیان دي مماتیان دي کپټنیان دي عثمانیان په دې کې مور څه درېږه که ودرېدلی نو ځان دې په جهنم کې واچوي چې هغه مسجد چې د الله دپاره جوړ شوی د الله څخه خلک بیریږي پر الله باندې ایمان وي نو زما ورونو فرقې په اسلام کې لعنت دی دا عذاب الهي دی دا به ټول نبي اسلام حدیث هم دی آیات قرآن کې الله ای نبي که ته په یو ډله کې ولاړ ته بیا زما پر دین نه یې هغه د دوی د کتابونو روایت دی وایي درو اویا ډلې به یا دوه اویا په جهنم هغه یوه ډله څوک چې هغه د الله قرآن بیانوي د الله د قرآن په تشریح کې د نبي سنت بیانوي دغه ډله چې دا ناجیه دا مسلمانان دي د صحابو رقم باندې مؤمنان دي چې چا نوم ځان ته چې ځان پیش اپوي دا مسلمان نشي کېدلی هغه مسجد ته مسجد نشي ویلی هغه مسجد چې دی هغه مسجد ازرار دی هغه د هغو عبادتخانه ده الله دې واسطه توفیق راکړي چې قرآن زده کړو مسجد دپاره د الله دی ملا ودرو چې پیسې نه اخلي هغه بې ایمانه پسې واخلي چې پیسې اخلي هغه حقداره نه دی د الله په کور کې د الله دپاره په پیسو لمونځ د الله په کور کې د الله دپاره لمونځ ورکوي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة الله ما د هر مسلمان د ځان مال اخیست په عوض کې جنت چې ستا ځان مال واس او التحیات لله والصلوات یا الله زه ستا په در کې حاضروم بدني عبادت او مالی عبادت چې ځان مال د الله دپاره ولګي نو د الله دوست دی الله د تاسو بیا راضي دی بیا به پر تا الله رحم کوي او جنتونه به درکوي د هغه رقم په سوره انور کې دي فی بیوت اذن الله په هغه کورونه چې د الله دپاره دي په هغه کې حکم شوی ان ترفع چې بلند شي ویذکر یاد شي فیها په هغه کې اسمو نوم د الله نوم د الله قرآن کې بیان شي دا ټوله مجان د الله دپاره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین